زمونږ په پښتونخوا کې څونه پښتانه دي او د باچا خان څونه ورکران ولاړ دي. یا الله د سیملۍ نه پاس کړي. یا الله دا ټول خلک په باچا خانې پسې لیوني کړي. یا الله خپل رحم او فضل پرې وکړي. یا الله یا الله ستا په لاس کې دي. یا الله ستا په لاس کې دي. یا الله دا خوشحالي په موږ راولي. یا الله موږ د پښتون په اواز باندې ولاړ یو. یا الله ډېرې پارټۍ دي، پیپل پارټي نه او سومبارن دي، دا نور هم دي، خو یا الله موږ کې خدایه پاکه هر څه ستا په لاس کې دي. خدایه پاکه ته خصوصي رحم وکړې. خدایه پاکه دا ټولې پارټۍ چې کوم دي یا الله دا ټولې پارټۍ زموږ کور ته راواچوې. خدایه پاکه او یا الله په ملکان ټلویزیون کې په پښتونخوا کې څونه مخلوق دي یا الله ټول لیوني کې په دې باچا خانۍ پسې. خدایه پاکه نو خدایه ستا په لاس کې یو څه یا الله د دوی په دې زړونو کې ور واچوې، په دغه شپې ور واچوې ورته. یا برخیله خو چې کم دی نو یا الله برخیله یا الله تکه سره واړه مغلي خدای پاک خپل خصوصي. قدرمندو تاسو دوست سلمان وفایم قدرمندو دا ویډیو تاسو وکتا د امیر صاحب په خپشره برابر په سنتو برابر د چې کوم سوال او کم زهري کړي دا نو کدا دوا دا چې کوم د په کروڑاو په لکاو مسلمانان چې کوم د بیماران پراته دي په هسپتالونو کې دا غو لپاره کړي وي یا چې کوم د دسه د خپل خوږ ایمان لپاره کړي وي. جماعت دی الله تعالی ایمان نصیب کړي. الله تعالی دې چې کوم د دین اسلام ته چې کوم د ابو سربلندي ورکی نو ډیره بخوي د چې دا کومه دوا کړي د کومه پالټۍ د بارا او په کومه طریقې کړي دا نو مړه بس زمونږ د خلک په پالټو په مینه کې دومره لیونی شوي دي چې خپل ایمان ته ایر دی، خپل دین اسلام ته ایر دی او خپل هغه سوچ خپل ګټه وټه ته ایر ده او په دغه پالټو په مینه کې چې کم دی ور سرګردان دي ور سره دي دا بلدیاتي را روان دي او دا چې اوس کم دی هلکه ته پالټو ته نورو ته خیرې کې نو ته ځان ته دوا ولې نه کې او که ځان ته دوا کې نو د دې شي دوا کې د مال حال او د دې قیسو پیسو دوا کې د الله بنده د خپل ایمان دپاره دوا وکړه. د څومره په کروڑاو په لکاو مسلمانان چې کوم دی بیماران دي په هسپتالونو کې، بل طرف ته زمونږ په ملک باندې دا دی چې کوم دی د غربت سره تېرېږي، بل طرف ته چې کوم دی د مهنګایۍ نه تېرېږي، بل طرف ته د بېروزګارۍ نه تېرېږي. د دې دپاره دوا وکړه که نه یار. ته چې اوس دوا کې او راناسې او هلته ورته نور کسان هم لاس اوچت کړي دي او یا الله مونږ دا کې مونږ دا کې بچا خاني دا کې ولکه د الله بنده د خپلې پالټۍ په مینه کې ته دومره سرګردانه شوې چې ستا نه خپل خوږ دین یې میر شو. ستا نه چې کوم دی د مسلمانانو ټولو مسلمانانو ته په جمع باندې دوا وکړه چې الله تعالی دې چې کوم دی دی له چې کوم دی د چا څه قسمه شرعي حاجتونه الله تعالی دې هغه پوره کړي. نو دا نه دا شرعي حاجت دی لکه دا ته چې سوی سیاست شته وایي او که سیاست رامغی نو ته به نورو ته چې کم دی خیرې او ځان ته دوا په دې طریقه. نو امیر صاحب کار دی غلط دی، په شرع برابرې په سنتو برابرې، خو دا کم کار چې دی کړی دی کومه دوا چې دی کړې ده نو الله تعالی دې اړو قبلوي نه دغه دوا. اورې نور په زړونو باندې چې کم دی الله علیم دی، الله پوهه دی، خو دا کم کار چې دی کړی دی نو نیچ کار دی کړی دی، کمزوری کار دی کړی دی. د چا د پالټۍ سپکوالی زه نه کوم او نه مې د پالټو سره څه کار شته، خو دومره ده چې بل ته کوی مه کنئ او خپل هم چې کوم دی الله تعالی دې زموږ په پاکستان باندې داسې حکومت راولي چې د ټولو مسلمانانو خاص کر د غریبو پکې خیر وي، که هغه هره پالټي وي او خاص کر د دین اسلام پکې خیر وي. الله تعالی دې حق پالټي راولي، که هغه هره پالټي، که هغه نیشنلین یو، که پیپلین یو، که مسلم لیگ یو، که هره یو وي، هره بلای خو چې هغې کې د مسلمانانو خیر وي، د غریبانو پکې خیر وي او د پاکستان پکې خیر وي او دنیا ته یې وځلوي. داسې پالټي دې الله تعالی راولي. دا نه روري چې یاره نیشنلین دی الله پاس کړي دا دې پاس کړي، نه 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 د غلطو دوا دې کړې ده او د دغې ملګری نه د الله په امان.